یادوم ستا مدرسه یادوم چې هلته درځمه درپسې هلته به ما سره خبرې وکړي ستا مشرانو نه ټیم هم زه راخلمه چې ستا نسل پنجپریت او ذریت پنجپریت او مماتیت او چتروټیت ته دا چیلنج کومه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا کم دور کې چې مونږ اوسیږو او دا کمه زمانه چې وس روان دی او تیریږي یقینا ډیر زیات پرفتن دور دی او په دې زمانه کې یو انسان د پاره خپل عقیده صحیح سالم ساتل ډیر زیات مشکل کار دی. خو بیا هم د الله رب العالمین احسان دی چې زمونږ وابستګي د علماء دیوبند سره ده او علماء دیوبند په نقش قدم باندې د روانېدو انشاءالله برپور کوشش به هم مونږ کوو. چونکې دغه د علمي میدان د په دې کې کله کله افسوس د هغه چا باندې راشي چا چې په دې کال د پنجپیر په مدرسه کې د افتا او د بخاري شریف او د مسلم شریف په اختتام باندې او د مفتی کورس په اختتام باندې په سر باندې دستار وتړله. لیکن که هغې خبرې تاسو وګورئ، هغې حرکات وګورئ، هغې په دغه فیسبوک په دغه پاڼه باندې هغې لیکل تاسو وګورئ، یقینا یو جاهل نه بلکې یو اجهل انسان هم د هغه لیکل او د هغه گفتار او د هغې د کردار نه انسان یو اجهل هم شرمیږي. بلکې تر دې حده پورې که چېرته زناورو ته هم شعور حاصل و، که چېرته زناور په خبرو باندې پوهېدل، که چېرته د زناور هم فیسبوک کوله او دوی په دې پوسټونو باندې پوهېدل، نو یقیني تاسو ته وایم چې والله دغه ظالم په دغه پوسټونو پسې د دې دغه خبرو پسې به چېرته یو خر به هم خندلی. دې خر به هم دا سوچ کوله چې الله رب العالمین زه دومره بې عقله پیدا کړی یم، خو دا کم انسان چې د مشرانو پسې داسې بد رد وایي، دومره توهین کوي، دومره ګړې وړې وایي، یقینا دغه انسان دغه پنجپیري دغه مناظر ته به دې خر به هم خندلی وي. خو کاش که دغه خر په دې لیکلو په پوسټونو باندې پوهېدو. نو ظالمه ته خو ځان ته ملا وایي، ته ځان ته عالم وایي، نو څنګه ته یو چا باندې بې ځایه د کفر فتوې لګوي، د کفر د ټاپې لګوي، نو دا د یو انسان د شان سره هرګز مناسب نه ده. ورته دومره وایم چې بقایه ته زمونږ مشرانو ته د کفر او د شرک نسبت پرېږده. مطلب دا چې ته لږ خپل سینت کې خپل دغه ایمان ته لږ غور و فکر وکړه چې ستا په زړه کې ایمان شته او پس له دې ایمان نه دا سوچ وکړه چې زه یو مسلمان ته څنګه کافر وایم. او دې نه علاوه زه تا ته نه بلکې ستا نسل پنجپریت او ذریت پنجپریت او مماتیت او چتروټیت ته دا چیلنج کومه چې که تاسې کې لږ غوندې کې همت وي، لږ غوندې کې غیرت وي، لږ شجاعت او بهادري در کې وي، راشه صرف ډیر نه په یو کتاب د خضریات صاحب ستاسو علامه صاحب په یو کتاب المسلک المنصور باندې هغې باندې به انشاءالله مونږ خبره کوو. او په دې ټول کتاب باندې هم نه، صرف دغه کتاب په یو صفحه کې 3 کرښه عبارت باندې زه در سره بحث کوم. ستاسو دغه پنجپیریانو کې که غټ ملا وي، که ماشوم طالب وي، را دې شي اخلاق په دایره کې ما دې پوهې کړي چې آیا دغه عبارت خضریات صاحب ستاسو علامه صاحب د قرآن او د حدیث خلاف لیکلی دی او که نه ده لیکلی. دې نه علاوه ستاسو د نیلوي صاحب په کتابونو کې، د شیخ طیب صاحب په کتابونو کې څومره خرافات، څومره د قرآن او حدیث نه هټ کر خبرې، څومره بدعات چې په دې کتابونو کې موجود دی. یقینا دغه شیطان به هم حیران وي چې د آدم علیه السلام د زمانې نه واخله تر دې زمانه پورې به شیطان هم په دې ډول او په دې طریقې باندې دغه انسانان ګمراه کړي نه وي. په کم طریقه او په کم چالبازي او کم منافقت باندې ستاسو دغه مشران، دغه عوام او دغه طالبان ګمراه کوي. نو بهرحال په فیسبوک باندې اسې چغې مه وهه، په فیسبوک باندې اسې ګړې وړې مه وایه. دې ځل زه درځمه، ته د خال په مدرسه کې تفسیر کوي، ستا خال مدرسې ته زه درځمه، هلته الحمدلله کم مشران چې دی هغه ډېر زیات با اخلاقه، با ادبه او په خبره باندې پوهېدونکي انسانان دي. تاسو چې د چا نه تفسیر وایئ، شیخ صاحب چې کوم دی، شیخ عبدالشکور صاحب حفظه الله، هغې نه به زه ټیم واخلمه، هغې په مجلس کې به دواړه په یو مسله باندې به بحث وکړو او هغه به سالس شي.
که چرته شیخ عبدالشکور حفظه الله ستاسو په باب کې فیصله وکړله د دلایلو په بنیاد باندې انشاءالله هغه حاسد نه دی. که چرته د دلایلو په بنیاد باندې ستا په حق کې هغه ستا دلایلو مو اورېدله زما مو اورېدله که بیا ستا طرف ته هغې فیصله وکړله قسم په خدای چې ستا په لاس باندې بیعت کومه او زه به خپل د عقیدې نه توبهګار شمه. او که چرته داسې نه شي کولی راشه زه درته ستا مشر یادومه ستا مدرسه یادومه چې هلته درځمه درپسې هلته به ما سره خبرې وکړي ستا مشرانو نه ټیم هم زه راخلمه او دغه آنلاین مناظره به ما او تا کوو چې ټوله دنیا وګوري چې زه به درته قرآن او حدیث نه دلایل ښیم او ستا مشر به انشاءالله زما په حق کې به فیصله کوي چې دا ماشوم دا طالب دا په حقه باندې دی. او ته دومره جاهلی چې که وس درکې لږ شانتې غیرت وي صرف پوسټونه او کلیپونه مه کوه. زما نمبر در سره شته د واټساپ نمبر مې در سره شته صرف ما ته ووایه چې صحیح ده زه به درځم دغه شیخ صاحب مخې ته به دواړه بحث کوو بیا به درته پته ولګي چې ته کوم خرافات وایي. دا زما 100% یقین دی چې شیخ عبدالشکور صاحب حفظه الله هغه فیسبوک نه استعمالوي هغه ستا د خرافاتو نه خبر نه دی. زما په خیال دا نور مشران خو دې په ګډو وډو باندې سر دی هغه یو سنجیده انسان دی هغه په خبره پوهېږي او زما ورسره دې باره کې خبرې هم شوې وو ما ورنه پوښتنه کړې وه هغه هم حق عقیده لري کوم چې علمای دیوبند لري خو ستا د نور مشرانو د کردار او د گفتار د عقایدو د نظریاتو نه به هغه خبرېږي نه. کنې ته چې کوم ګډې وړې په فیسبوک باندې وایي قسم په خدای که هغې ته دا پته ورږدي کېدای شي در باندې په لتو باندې در باندې وخېجي هلته ته خو څوک مشرانو بېادبي کوي چې هر یو انسان د اسلام دایرې نه بهر کوي خو لږ غیرت همت وکړه درځم درپسې انشاءالله دې ځل به دې رانه خلاصېږي نه دې ځل نه دی انشاءالله مخکې خو مې در سره ګزاره کوله لږ مې در باندې زړه خوږېدو لږ مې در سره نرموالي نه کار اخیستو خو انشاءالله دې ځل نه دی دې ځل به ستا داسې بیغ بنیاد نه ستا دغه جوړه به ختم کړمه چې تر قیامته پورې ستا آینده راتلونکي نسل نه دی علمي میدان کې به چېرته زمونږ مخې ته انشاءالله بیا به د اواز زمونږ مخې ته نه اوچتوي او بیا به زمونږ عقیده او زمونږ مشرانو پسې به خبرې نه کوي. دا آخرنی ځل درته وایم چې زمونږ د مشرانو نه خپل دغه جبې کنټرول کا دغه غپېدل دغه شانې فضول بکواسات کول زمونږ د مشرانو په حق کې نور مه کوه کنې درته ډېره زیاته ګرانه به شي. مخکې خو 3 ځل مې ستا ډېر زیات لحاظ ساتلی ده رحم مې در باندې کړی ده خو دې ځل به دې بیا په دلایلو په بنیاد باندې به دې خفه کړمه. الله دې درته هدایت وکړي.